نحمد ونصلي علی رسوله الکریم. بسم الله الرحمن الرحیم. رونو دوستانو، مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې ښه چې الله تعالی احکامات هم ژوند کې راشي، نبی علیه السلام سنت طریقې هم ژوند کې راشي. بل ورځ جمعې په ورځ یو عالم او مدرس هغه چې کوم دی که نه یو هغه کې مړي کې یو حدیث شریف بیان کړ، ډېره ښایسته خبرې وکړه. وی چې په مړي په کور کې 3 ورځې اور لګېدل حرام دي. اور به نه لګوي، کوم ګاونډیان یې خپلوان یې دا به ډوډۍ چای انډۍ د هر څه به ورله راوړي. بل به څوک په میلمه کږي نه چې وایي ځان په میلمه کړه 3 ورځې بیا هغو نه خورې. نو وی چې هر سړی به چې کوم دی خپلوان او ګاونډیان به ډوډۍ چای انډۍ دا هر څه 3 ورځې راوړي وله، تعزیت به ورسره کا، خفګان به ورسره کا او دلاسه به ورله ورکوي. نو عالم ډېره ښایسته خبره وکړه. موږ او تاسو له پکار دي چې موږ ته نبي علیه السلام څه حکم راکړی چې هغه مطابق ژوند تېر کړو. بل ټولو خلکو ته هم دا اپیل او درخواست کوم چې والدینو پسې څوک خیراتونه کړی. په لنډې کوتل کې ډېرې مدرسې، هر مکاتبه فکر مدرسه وي چې ولور یې کړی. په دې کې عالمان جوړږي، د طالبان دي مدرسو هغه قرآن او حدیث زده کا، بیا عمل کا. نو دا مور او پلار ته هم صدقه جاریه ټول عمر به ثواب ورته رسي. ګوره دا ډېر غریبانان ماشومان دي پکې، جامې او ډوډۍ او کتابونه او د هر څه طالبانو لګي چې موږ او تاسو د لنډې کوتل او خیبر ایجنسۍ دیني مدارسو سره ډېر زیات مدد وکړو. ډېر زیات په مدرسو مانځه ګرځم ولا چې ډېره بېسوریه ډېر غریبانان ماشومان دي پکې. هر څوک هم له خیر خیرات، زکات، صدقات، خیرات او پوسته کوي چې هر څه شی لاسه شي مدرسو له یې ورکړئ. اخري چې کوم دی موږ او تاسو چې الله حکمونه راولو په ژوند کې نبي علیه السلام طریقې او چې نوجوان توبه وباسي که نه 40 ورځې په ټولو مسلمانانو دیرو باندې عذاب نه. ځوانانو ته یو اپیل کوم چې ټول د ګناهونو نه توبه وباسئ. او اخري په دې شعر باندې به خبره خلاصه کړم چې په ژوندون ترې توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نشي مولا ته. والسلام.